تاسو وګورئ تاسو بدن کې یو شی چې هغه ته روح وایي، ستا په بدن کې ده او ته نه پیژنې چې زما د بدن کې دا روح څه شی ده، او دا روح چې بیا څه وخت کې تا نه وځي نو غیر چاپیر ټول اقربا درته ناست دي، سلګۍ وهي او روح در نوزی سلګۍ دې بند شي، سو کې منګوري چې دا کم طرف ته لاړ. نو عرض میں داو چې دی یو سړی په خپل ځان باندې علم دومره محدود وي چې هغه په ځان کې یو شی وي او داغه ورته علم نه او پته نه او نه پیژني، نو بیا په ټول کائنات باندې علم راوستل دا د انسان د وخت شي. مثلا ماشه وګورئ، دا الله پاک پیدا کړی دی، په ظاهر مونږ ته څومره موزر شیخ کاری، لیکن حقیقت کې د دې ماشي په پیدا کولو کې د خدای څخه خاص راز. مچ وګورئ، په ظاهر څومره پلیت شی دی، لیکن د دې په پیدا کولو کې د قدرت یو خاص راز دی چې هغه تاسو په نه پوي. علی هذا القياس دا چې ټول اشیاء وګورئ چې کوم قدرت پیدا کړی دي پاره کې یو خاص راز. شیطان وګورئ، تاسو بداوایي چې شیطان دومره لعین دی، دا قدرت پیدا کول ولې او بیا تر قیامت پورې ژوندې ولې ساتل. عزیزانو دې کې راز دا دی چې شیطان نه وي نو تب په امتحان کې چرته وي، ستا رتبه د ملائکونو اوچته ولې وي او بیا ملائکی کافی بیا ستا د پیدا کولو ضرورت څه. قدرت دې قران کې به مخ کې راځي چې ملائکونه الله مشوره واغسته چې زه په دې ځمکه کې یو انسان پیدا کوم، ناغي ورته وایي چې یا الله انسان سره پیدا کړي، فسادونه بکئی دا بکئی دا بکئی. الله ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم په هغه شی چې تاسو په نه پوهیږئ. چې انسان پیدا کړ نو علم آدم الاسماء كلها، الله انسان ته علم ورک، چې علم یې ورک نو ملائکو ته وی چې انبئونی باسماء هؤلاء، دا سيزونه وګورئ او د دې نامې ماته وخایي. ملائکو وی چې یا الله مونږ خو په نه پوي. آدم علیہ السلام ته الله وی اوسه تو ورته وای. آدم علیہ السلام ورته فرمایل دا کټوای دا سمسای دا نغره ده دا دروازه دا دادی دا. ملائکو ته وی چې ما تاسو ته نو ویلي چې زه پوهیږم پاغه شي چې تاسو په نه پوهی. تاسو وګورئ د انسان علم تاسو نه اوچت. نو عرض میں داو جی چې که انسان سره د شیطان وجود نه وي نو بیا ستاره رتبه په انسانان په ملائکو اوچته څنګه؟ د انسان رتبه په ملائکو اوچته ده.
د انسان مقام په ملائکو اوچت دی. دین اندازه تاسو لګوئ. مثلا دا د جمعې ورځ ده، تاسو ټول جمعات کې ناست یې، مونځ ته راغلي یې، تاسو نه غیر چاپیر د ملائکو صفونه ولاړ دي. مونځ چې ختم شي دا ملائکی اسمان تلاړي شي، نو الله ورته وایي کوم ځای کې تاسو ډیوټي ونن؟ یا الله پلانی جمعات کې خلق مونځ کې ناستو تقریر کې دو دا صحیح وي سره راغلی. یا الله مونځ ته راغلیو، تانه معافي غوښتاو، تانه بخنه غوښتاو، په خپلو ګناهونو خپېمانو. الله ورته فرمایي چې او ملائکو تاسو ټول په دې گواهانه شي چې هغه مجلس کې څومره خلق ناستو ټول ما وبخل. ملائکه بیا پکې نقطه چینی وکي چې یا الله ځینې خلق خدای لراغلی چې وګورو چې دا ملابس وي یا تقریر څنګه دی یا خدای یا خراب دی یا پلانې دی یا ځینې خلک پکې سی آی ډي کولو لراغلی، لکه زمونږ د جماعت کې سی آی ډي والا امر استاد مونږ لراضي یا ناراضي خدا غلا خراضي کنه چې دی به زمونږ د پاک حکومت متعلق شوی، ځکه چې اوس خود فرشتو حکومت سلوخ کال او چې دی خلق په ما پسې ګرځي چې د حکومت متعلق به ملک مونږ څه ویلې مونږ بچو وای وای کیا پیدی او کیا پیدی کا شور وا سب چته او سب د چتی خور وای کوي چې څه کوي هغه کوي سم خوخه دا کوي څنګه قوم دی هغه سې کوي څنګه ملک دی هغه سې کوي. نو ملائکه دا وایي چې ځنه خو پکې سی آی ډي کول امر راغلی، نو الله ورته فرمایي دا الله دی وسیع کرم او مهرباني ته وګورئ. ورته وایي چې اے الله ځنه خو پکې دې کار ورته وایي چې هغه کم خلق په خنیت راغلیو دا غي په برکت مې دا نور مبارک. نو ذکر شیخ سعدی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترست 100 سال طاعت بیریا. یو گھنٹہ د نیکانو خلقو په مجلس کې کېناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب دی. یو گھنٹہ دا الله والو مجلس کې یو گھنٹہ کېناستل د 100 کالو عبادت بیریا نه زیات ثواب. الله والا کم خلق؟ الله والا هغه خلق دی چې خپل ژوند الله توقف کړي، چې خپل ژوندۍ الله توقف کړي. څوک شپه او ورځ په ملک د الله د پاره ګرځي او د الله د مخلوق د هدایت اسباب لټي. لږ یو ګنټه دا وی په مجلس کې ناس. شیخ سعدی یو واقعه لیکلی ده چې حمام تلاړم. حمام معنا سقاوي تلاړ. نو چې ګورم زما یار چې او هغه هم سقاوي تراغله او حمام. نو زی چې ولیدم نو هغه د سقاوي د دیوال پورې چې کوم سلیخنا کا غوندې خټن ختی هغه داسې په ګوت راواغستا او ماله پلاس کرا. چرای کړنو
هغه خټه د سقاوي پلیته خټه نه زما سپېګمو ته د مشک او د عنبرو غوندي خوشبوئی رااله. نو ما خټه ته وی چې بدو گفتم کہ مشک یا عبیری او خٹے تو مشک کا عنبری کہ از بوئے دلاویزے تو مستم زما خود دماغ معطر کړ. نو خټه راته وای بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. ویو شیخ سادی زیو پلیتا خټاوم خلق سات د گل سره کېناستم. نن دا ستا د ملک پوزیشن دی خپکیږي ما نن دنیا په هیبت تعالی میټرې بار کړې میټرې نه نورو ډنډو ته ځان ټینګ کوي. مشرف الله ایو عظیم قهر په پاکستان نازل کړی دی. هغه به کوي چې پوره کې دې درد کړي هغه به کوي. ته نن چا نه ګیله کول د خپل ګریوان کې خو ګوره چې ستا خبرې څنګه دي دستا بول چال څنګه دی دستا رویه څنګه ده. دې ځان ته خو ګورئ نه یعنی د انګریز قانون ته سټوډنټ وای او څوک چې د خدای قانون وایي د هغې طالب ته چینی نه وي. دا زمون ملک دی یا دا زمون وطن دی؟ تماشا کوئے دا آسمانی طوفان اور دا آسمانی قہر چې څه انجام به زمون د دې ملک کی. په رنگ رنگ شکل کې الله چې دی تنبیه درکوي په رنگ رنگ شکل کې او دا ملک او دا قوم ته پوهیږي نه. څوک आवाज وکړي چې دوايانې ګرانې شوې سیل ټیکس په ولګول سیل ټیکس په ولګول سمکار دیله خو دا غریبان چې په دې ختم شي دوايي نشي غزه بس مړ بش چورکی دا غریبان دلته بالا معنی کې یو غریب دی چرته پنشن اغسته 1 لک روپۍ چاله ورکړي چې کسره ته پیګټي هغه به 2000 روپۍ د میاشتې ورکولې هغه را پاسې له چاله مال 100 روپۍ راکړې لا کوې دن کوم زوی لا کوې دن کوم هلکه 100 روپۍ څه کې پکې دني کور د نردین جمعات شاه دا خدمت یا خوا دی خوا سبایستان دا خدای یوگی پا کوئی دنو باندی 100 روپے لگی اندازہ کب کوئی دنو دا پارا ہو قانون پروت تے کرتے دا بی بی فاطمی او دا حضرت علی چه کوئی دن کے دنو 100 روپے لگی دلے دا ستا لور چې دا ګڼګڼای دا د بیبي فاطمې نه لویه ښځه ده ستا دا زوی د ګنډو بچی چې دی دا د حضرت علي نه ښه ګرمی دی دا د هغه نه ښه ګرمی دی بیا د ښځه روانې وي ښځو ته ګوره د توبرې چې غاړه کې اچولي هره یوه ښځه چې روانې دغه ځای کې کېږي که نه څلور بجې نه خلکو ده پراته وي دا پلش دی د کور نه راوځي
دا زمون ملک شو خزه زمونگا کنجن دی لونه زمونگا داسه زامن پاخه خنزیر بچی دی کیږي بس کول بس ته پلاری چې ستا په موجودګۍ کې د پیغمبر او د څلورو یارانو په مذهب چې عمل نشي ته به ایمان نه تیرې په خدای قسم ته به ایمان نه دا به منئ تاسو زه په بجبیګر کې وم او یو سړی د دې خوا علاقې دا هغه کار داو چې